السلام علیکم ملګرو. د عمران خان د گرفتاری نه پس چې عمران خان پسې کمې پراپیګنډې جوړې شوې او داسې جانې مانې صحافیانو ورپسې دغه پراپیګنډې جوړې کړي دي چې تاسو ورو یقینا حیران بشئ چې تاسو ورو ستاسو به د الکترونیک میډیا نه زړه تور شي. داسې قسم پراپیګنډې عمران خان پسې په الکترونیک میډیا باندې کېږي. زموږ چې کم نام نهاد چینلې دي مطلب د پی ټي وي هوم شو، جیو نیوز شو، ایر واي نیوز شو، سما نیوز شو، په دغه چینل عمران خان پسې کمې پراپیګنډې کېږي په دې ویډیو کې در سره ډسکس کوم. نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. یو طرف ته عمران خان پسې دغه خلک پراپیګنډې کوي خو بل طرف ته دغه پراپیګنډې چې کومې دي عمران خان دپاره فایدهمند ثابتېږي. د عمران خان وکیلان بار بار کورټ نه دا درخواستونه کوي چې عمران خان ته جیل کې کم سهولیت ملو دي هغه د عمران خان مطلب د هغه سهولیتو قابل نه دی او عمران خان له کم از کم فرست کلاس سهولیت په جیل کې ملو شي. ټونه پیله خو عمران خان د اټک جیل نه مطلب چې کم غټ جیل دی د پاکستان هریپور جیل شو یا اډیاله جیل شو هغې له د شفت کړلی شي او هلته د عمران خان له فرست کلاس سهولیت ورکړل شي خو په هغه درخواستونو باندې تر اوسه پورې د کورټ د طرفې هیڅ قسم عمل نه دی شوی. بل چې کله عمران خان گرفتار نو د کورټ په د عمران خان به روزانه پیشي و په کورټ کې د عمران خان وکیلانو جج ته وي چې روزانه پیشي خو هر کیس کې چرته نه ده شوي او بل د عمران خان چې روزانه په کورټ کې پیشي کیږي نو په دې باندې د عمران خان ډیره زیاته خرچه کیږي. مطلب یو قسم لا سونه گاډي عمران خان سره راځي، د پټرولو خرچه شو، بیا سکیورټي شو، بیا د دومره کسان راځي د بخامخه په لاره ریفریشمنټس خوراک مراک په هم کوي. نو د عمران خان ډیره زیاته خرچه کیږي. دا عمران خان وکیلانو جج صاحب لوي چې خیر د روزانه د پیشي نه کیږي او دا ټول کیسز یو کوډ لکه کله اسلام آباد کله لاهور نو په دې د عمران خان ډیره زیاته خرچه کیږي. خو چون کې هغه ټایم ول جج دا جواب ورکو چې زه غواړم چې روزانه صرف د عمران خان نه د هر کیس ته روزانه فیصله کیږي. خو اوس چې کله عمران خان گرفتار شو نو جج صاحب وی چې زه بیمار یم او 15 شپږ ورځې زما 15 شپږ ورځې پس په بیا فیصله کوم 15 شپږ ورځې پس د دې کیسونو حواله سره بنوي اپډیټ راځي. اوس چې کم پراپیګنډې عمران خان پسې کیږي اعزاز سعید دی او یو عمر چیمه چې دی ټاک شاک شو کې کینی او دای سه انکشافات کړي انکشافات ورېږي چې کله نه عمران خان گرفتار شوی نه د هغه خلکو چې عمران خان وای گرفتار کړي مطلب پولیسوالیا دی چې د هغه خلکو هر څه الټه پلټه شوي دي. یو کس پکې ویلي چې زما یو ډیر زوړ فایل کې ترقی روانه وه خو چې کله نه عمران خان گرفتار کړی نو زما هغه فایل ډیر شاته لاړو او بل کس ویلي چې زما بیرون ملک کې زما زوی تعلیم د پاره تللی خو چې کله ما عمران خان گرفتار کړی نو زما د هغه زوی هم واپس راغو دغه چې کم تعلیم و هلته د هغه تعلیم هغه سلسله ودرېده او زوی مې واپس وطن ته راغو. داسې لګي چې په مونږ چا جادو کړی. اشاره کم طرف ته ځي، اشاره بشرا بیبي په طرف لځي چې بشرا بیبي مطلب په دغه پولیسوالو باندې جادو کړی. چې نورې خبرې اوري نورې هم د کمال خبرې دي. بل یو کهانی چې کم د سونو نیوز والا جاری کړی د بشرا بیبي ډایري معاملې حواله سره. بشرا بیبي د عمران خان گرفتار کول والا پولیس ته دمکیانې ورکړي دي. کله چې پولیس د عمران خان موبایل وغیرہ تحویل کې واغشتل نو بشرا بیبي سینیئر پولیس ته بې غیرته وویجي. دا چې کم دی دا کهانی چې کومه پیش کړي سونو نیوز والا دا کهانی جاری کړی ده. لاهور پولیس چې کله د عمران خان کور ته لاړو او کله یو صندوق کولاولو نو بشرا بیبي ورته ووي چې ستا او دس نشته او دې صندوق ته لاس مه لګوه. هغه پولیس والا ته ووي چې دې صندوق ته لاس مه لګوه د ستا او دس نشته دی. نو لاهور هغه افیسر پولیس ورله ووي چې تا ته څنګه پته ده چې زما او دس نشته خو چې کله دغه صندوق کولو کو نو دغه صندوق کې تعویضاتو او د کاغذونو ایره واجي. صندوق کې دننه داسې کاغذاتو چې هغې کې مطلب هغې چې کم لیکل سوي هغه سمج نه بهر هغه د مونږ په سمج کې نه راتلی. دا نوې پراپیګنډا عمران خان پسې او بشرا بیبي پسې جوړه شوه چې د هغې په کور کې مطلب که عمران خان گرفتارۍ ته پولیس تلي نو خو هغه ټایم عمران خان گرفتار کو د کور څه تالاشي مالاشي نه ده کړې او که تالاشي یې کړي نو بیا یو قسم له په دغه پولیس باندې هم یو قسم له انویسټیګیشن پکار چې عمران خان گرفتارۍ له تاسو تللی نو د کور د سرچنګ وارنټ خو تاسو سره نو تاسو سره خو صرف د عمران خان د گرفتارۍ وارنټ و کنه. نو دې ځای کې دغه پولیس چې کوم دی هغې د عمران خان د کور تالاشي نه ده ایستلې او دا سونو نیوز شو، جیو نیوز شو، ایر واي شو او دغه جانې مانې لکه مبشر لقمان په چې کوم الزام لګولی هم درله دې ویډیو کې ښیم. دا زموږ میډیا ده جي. اوس پر راشو جی او بل پولیس بل خبر اوري او بل پولیس ک عمران خان ګیرولو دا خبره خوش وسای شو. بل مبشر لقمان ویری چې عمران خان د بټوینه د کاغذ پونای وروته چای کې نشه اور سامانو جی. عمران خان دومره کمکل چې هغه پولیس گرفتارول او غزان سره په جیب کې
یو قسم لا وایي چې لکه د سره نشه او د نشه هم کوي. مبشر لقمان یو ټویټ کړی دی لکه مبشر لقمان وایي چې عمران خان نشه هم کوي. نو عمران خان دومره کم عقل سړی دی چې هغه گرفتاریږي نو هغه به ځان سره په جیب کې پهله خو هغه دا دروغ دی کمپلیټلی دروغ دی. هغه به ځان سره جیب کې د نشې پوڼه یې ګرځوي. دا دومره مطلب یو قسم لا زه به ولله دغه ووایم یار یو قسم لا بغض عمران به ولله ویم چې دومره دی بغض کوي عمران خان نه. بل عارف حمید یو ټویټ کړی دی عارف حمید بټي د ټویټ کړی چې فوټیج اټک جین نه لندن ته څنګه لاړو. لکه دا مطلب دا چې عمران خان گرفتاری نه پس د عمران خان نه په جیل کې ویډیو جوړه شوې ده او هغه ویډیو لندن ته چا لیږلې ده او یو داسې کس ته لیږلی چې هغه کس په عمران خان په گرفتاری ډیر زیات خوشحالیږي او د هغه زړه د عمران خان په گرفتاری ډیر سکون میلاویږي. نو لندن کې خو یو نواز شریف دی چې به د عمران خان په گرفتاری خوشحالیږي. نو دې ځکه هم خبرې د جاده چې کم ټویټ کړی عارف حمید بټي چې کم ټویټ کړی دی هم انویسټیګیشن پکار دی چې آیا پر عمران خان نه په جیل کې ویډیو جوړه شوې او لندن ته لیږل شوې ده. بل عمران خان لا د بهر د کانې اجازه تر اوسه پورې نه میلاو چې ته د بهر نه کانا تا پسې به نه راځي او ته به د جیل روټۍ خوري. نو دې حوالې سره بشرا بیبي او د هغه چې عمران خان چې کم وکیلان دي ای دا خبره کوي بار بار چې چېرته عمران خان ته جیل کې زهر ورنه کړلی شي. مطلب د جیل په خوراکونو باندې د عمران خان د وکیلانو او د بشرا بیبي اعتراض دی جی. او بل هغه دا خبره هم کړې چې نن سبا خو داسې زهر دی مطلب چې هغه سلولي اثر کوي. نو ډېر زیات حالات ګډوډ روان دي د عمران خان د پاره. نور چې ملک کم حالات دی هغه هم ستاسو وړاندې نگران وزیر اعظم کېناستو هغه هم تاسو وړاندې. نو د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ. پیج هم لایک کړئ. والسلام.